أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. سورة یوسف کی واقعہ درونو د یوسف علیہ السلام را روانه وا چې قحط کلونه شروع شوي او یوسف علیہ السلام ورونو هم د راشن حاصلولو د پاره د دې ځای رخ کړو. کله چې راغلو نو یوسف علیہ السلام هغې وپېژندل، لیکن هغې په وهم و ګمان کې هم دا نه راتله چې دا به یوسفي، دا به زمونږ هغه روري. دې وجې نه سرسري نظر و، وخت پکې ډېر تېر شوی و. ناوی چې ته یې به څوک به یي، ناشنا څوک به یي. خیر خبرې وشوې، ماله به خپل رور راولی، تاسو یې زمونږ یو رور بلوم دی. هغه ولا راوستو، د هغې د راوستو خبره یې وکړه. وی موږ به د پلار نه دا غواړو او راولو به. یوسف علیہ السلام یې دا پیسې د دې په دې سامانونو کې واپس کېدی، دې دپاره چې دی لاړ شي دا وپېژني چې دا خو پردۍ پیسې دي راغلي، په غلطۍ راغلي، نو چې واپس یې راوړي. نو د دې د راتلو دپاره به یو لار جوړه شي. یا دا ده چې دی غریبانان خلک دی، پیسې به ورسره بیا نه وي، نو چې دغه ورته واپس کړی شي نو دغه پیسې به بیا د راشن اخیستو دپاره راوړي. نو هغه رور به هم ځان سره راولي. کله چې لاړل نو ټولو نه اولې پلار ته دغه ووایي چې آینده دپاره موږ د هغه ځای نه راشن نشو راوړی، که راوړو نو بیا به موږ خپل رور ځان سره بیایو، ځکه چې هلته کې خبره زموږ دغسې شوې ده. یعقوب علیہ السلام ورته وایي نو د ده باندې بیا د ده په باره کې زه تاسو باندې بیا هم هغه شانتې اعتماد وکړم، مګر اعتماد به زما په تاسو باندې هغه شانتي لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام په باره کې ما په تاسو کړو. الله حفاظت کوونکی دی، الله ارحم الراحمین دی. خبرې دغه څه وشوې، ابتدایي خبرې وې. دی چې کله اوس خپل سامانونه کولاو کړو نو په هغې کې دې ته خو پته نه وه، دې پکې هغه پیسې واپس دې ته میلاو شوي وې چې هغې وموندې. دې ته پکې د دې په سامانونو کې ښودې شوې وې، هغه دې ته واپس کړی شوي دي. د هغې خبره کوي. نو یو خبره دا کوي یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، دا زموږ دپاره نه دي په کار، دا موږ نه دي جایز چې موږ د ځان سره دا کیدو. نو موږ به لاړ شو، دا پیسې به ویسو او نور غله به راوړو. دویمه دا خبره هم راځي پکې یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، ای زموږ پلاره موږ ستا نه نور څه نه غواړو، زموږ هغه پیسې خو موږ ته واپس کړی شوي دي، او بس موږ له اجازت پکار دی، ضرور ملګرتیا موږ سره پکار ده چې دی موږ سره لاړ شي، موږ به د ده حفاظت کوو او یو راشن د اوښ دا به موږ راوړو.
یو بار به راوړو زیات. نو خبره خو اوس د واپس تلو بیا جوړه شوه، ولې هغه پیسې دې ته میلاو شوي دي، نه پیسې واپس کول غواړي. یو خبره پکې دغه ده چې واپس تلل غواړي نو ځان سره به نور راشن هم راوړو، دا پیسې به هم ویسو. نو اوس وایي زه خو تاسو سره نشم لیږلی. ابن یامین یعقوب علیه السلام ورته وایي دی ستاسو سره زه نشم لیږلی. ها یو صورت کې دی شي چې تاسو ماته مضبوط لوز په الله باندې راکوي، قسم وکوي چې موږ به دا راولو. ها که تاسو ټول ګیر کړی شئ نو خیر دی، لیکن دا خبره به نه منو چې دې هلته کې نیوی کېږي، دې هلته کې شرم خوري، د باندې مصیبت ترې راځي او تاسو دې نور روغ راځئ. د ده په باره کې دا خبره به یوازې زه نه منم چې یوازې په ده باندې دا خبره مصیبت راغلی. هغې ورته مضبوط لوز په الله باندې قسم و هغې وکړو. قسم کول چې هغه هم په الله باندې پکار وي، په بل چا نه. اگر چې سړی کافر ولې نه وي، سړی کافر دی، مشرک دی، بل بېدینه دی، خو هغه له به قسم چې ورکوي نو د الله په کتاب د الله په نوم باندې به ورکوي. عیسایان دي، نصرانیان دي، یهودیان دي، نور دي هغې ټول لا چې قسم ورکولی کېږي نو کله د تاکید او د زور یو خبره پکې کولی کېږي. په هغه الله باندې قسم کوم چې تورات یې په موسی علیه السلام باندې رالیږلی، په هغه الله باندې قسم دی چې انجیل یې په عیسی علیه السلام رالیږلی. دغسې دا ورپسې تاکید کولی کېږي. دغسې نور کو څومره دي که کافر دي هغې له به هم قسم چې ورکې ته وله قسم ورکې نو په الله د الله په نوم باندې به ورکې، بل چا په نوم باندې نه. نو کله چې دی دا لوز قول وکړو نو دی چې کله رخصتېږي نو یعقوب علیه السلام ورته بیا یوه خبره کوي، وایي چې ای زما زامنو تاسو چې کله ځئ نو په یوه دروازه باندې مه ځئ، تاسو چې ځئ نو په یو ځای باندې مه ځئ. ولې په دې باندې داسې نه چې تاسو نظره شئ. مفسرین لیکلي حدیث کې هم شته العین حق، نظر حق دی، نظر لګي. کم سچې د الله د طرف نه مقرري هغه به تاسو ته دررسي، هغه زه نشم لرکولی. ما اغني عنکم من الله من شیء، فیصله د الله په اختیار کې ده. دیم په هغه طریقې باندې لاړه کومې طریقې باندې چې پلار ورته ښوونه ښودل وه، د پلار په تعلیماتو باندې لاړل، لیکن څه چې الله رب العزت کول نه هغه وکړو، څه چې غوښتل هغه وشو. نو کله چې یوسف علیه السلام خواله دی ورسېدو نو ښه تاسو بیا راغلی ویاو بیا ورو راوستلی که نه ویاو بیا راویلېږي دفتر ته راولېږي ځان له جدا ځای کې زه تپوس وکړم ستاسو ورور دی که نه دی. بعضې خلک پکې نورې خبرې کوي، هغه خبرې ښې نه دي. ولې دې سره لوس شی و چې تاسو به ورور راولئ، نو چې کله دې راغله ورور راوستلی دی یاو یې رایولئ ما سره یې میلاو کوي. هغه سره کېناستو، د یوسف علیه السلام سره د ابن یامین کېناستو، خبرې اترې ورسره وشوې، پیژنګلو مو وشوه. بیا ورته ویې زه به تا پاتې کوم، بس د الله طرف نه دغه یو خبره وه. هغه طریقې باندې طریقه به صحیح
الله رب العزت رستو وی ما ته دا طریقه خودل و هغه طریقې باندې پاتې کو او هارون هغه ته تاسو ځئ نارونه چې کله ووتل ناغه ټول لا نړل مشر وی زه سره نه ځم ولې هلته کې پلار یوسف پلار سره لوسته کړو یوسف علیه السلام په باره کې اوسه کړلی اوس دلته ګیم دا کی زه خو نه ځم یا خو به دلته زه مړ شم او یا به الله دا فیصله وکړي دی به آزاد شي او بیا به یو ځای ځو خبره وه منځ کې دا خبرې راغلې وې ولما فتحوا متاعهم کله چې کولاو کو دی خپل سامان وجدوا بضاعتهم ردت الیهم اوموندو دی خپلو پیسو لرا خپلې پنګې لرا خپل د موټي مال خپلې پیسې ردت الیهم چې واپس کړی شي وې دیتا کله یو خبره کېږي د یو علاقې او د بل علاقې د یو ملک د بل ملک کله تجارت چې کېږي نو دا په سامانونو باندې کېږي موږ به تاسو له دا شی درکو تاسو موږ له هغه راکوئ دا کله کله داسې نو چې کله په دغه طریقې نو بیا واپس کېدل ګراني مخکې به د دې غرونو نه د غرونو اوسېدونکي چې ونه هغوی به غوړي راوړه منګی به یې راوړ ډک هغه به یې دلته کې په دوکاندار باندې خرڅ کړو موږ له اوس په دې کې غوړه پکار ده موږ له پکې چای پکار دی موږ له پکې پلانکې شی پکار دی ډینګی پکار دی کله پکې د سبزیانو قسمونو کې هم څه شی پکار دی الوګان پکار دي چې اسکا کېږي نه زرنا نو باید سیزونه موږ له پکار دي نو هلته منګی چې راوړی نو دلته کې چې دې نه به واپس تله نو بیا به یې منګی ډک کړی و چای یې پکې اچولی و ګوړه یې پکې اچول وه چا پکې الوګانو اچولي وو چا پکې څه اچولي څه د به یې ضرورت و هغه یې اچولي وو وړه به نو په دغسې صورت کې بیا هغه نه واپس کېږي ولې چې هغه غاړې غوړي راوړي هغه غوړي ته واپس پسې کې ږدي او نه یې ښودی کېږي هغه ځینه دې نور څه راوړي بعضې علاقو کې سرمن هم خلک وړي سرمن یې وړلی بل څه بل څه وي او نو دا څیزونه چې ویست نو بیا واپس کې پسه کې دا واپس کېږي نه چې هم دې پکې راشن راوړي او هم دې پکې دغه سامان واپس راوړي نه کېږي هغه مختصر شی پیسې دي نه هغه مختصري او په دې دور کې خو بیا ډېرې زیاتې مختصري دي خلک چې داسې ځي نو بیا ځان سره نوټونه غټ غټ ویسي نه په لږ ځای کې ډېر کار کیږي نو ولما فتحوا متاعهم کله چې کولاو کو دوی خپل سامان وجدوا بضاعتهم نو یې موندو خپل د موټي مال خپل هغه پیسې وموندې ردت الیهم چې واپس کړی شوی وې دي ته قالوا یا ابانا نو دوی ابا جان ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا ما نبغي ندی پکار موږ له دا خو زموږ هغه پیسې دي چې موږ ته واپس کړی شوي دي دویمه دا د هغه سړی ډېر ښه سړی و عزیز مصر څوک و هغه یوسف علیه السلام و که نو څه وایي قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا د هغه د خوالي و موږ نور څه وایو چې دا زموږ هغه پیسې دي چې موږ ته واپس کړی شوي دي موږ هغه پیسې موږ له واپس هم راکړلي راشن هم راکړلی پیسې هم راکړلي یا دا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا اے با جان موږ نه غواړو ستا نه نور څه دا زموږ هغه پیسې دي چې موږ ته واپس کړی شوي دي موږ پیسې نه غواړو خو دا روړ ایجاد موږ له راکړي چې روړ موږ ځان سره بوځو ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اهلنا موږ به راشن راوړو خپل اهل لره
ونحفظ اخانا او حفاظت بکو موږ خپل رور د خیال بساتو ونزدادو کیل بعیر او زیاد بناوړو یو بار د اوخ ذالک کیل یسیر دا راشن دے ارزان خلق په ارزان پسې ګرځي چې کوم ځای کې ارزان به میلاویږي وزموږ دې دور کې حالات ټول دغسې ګران شي دي هر ځای کې چې ګورې نو د غریب خو بس خلک وایي تباه دی وایي د هغه حال خراب دی څه به کوي هغه ټولې پیسې که اخلي د ورځې هغه مزدوري وکړي نو هغه به چېرته واخلي نو 800 به واخلي 600 800 زر روپۍ دیوالي او 2000 دیوالي ځه 2000 روپۍ چې دیوالي نو په دې 2000 روپۍ باندې د کار کېږي هلته کې چې د کوړمشي بچې دوهې اچې ځه یو دی دی یوې ښځه ده 2 سره بچي دي دا به د کار په دې باندې کېږي دی له چیني په کار ده نو دی له غوړي په کار دي نو دی له روزانه چې کوم کار روزانه چې کوم استعمالیږي روزانه چې کوم خوشی خوړی کېږي هغه د په 2000 روپۍ باندې ټول کېږي دې ګزاره خو پې نه کېږي 3 ټیمه ډوډۍ ورته وایي که 6 ورته وی او ډوډۍ 6 او ډوډۍ دا 3 ټیمه دا خو زموږ عام معمول دی نو دا پې کېږي نو دا چې دی نو ولې دا نور څیزونه د هغې چل بکې هلته کې بجلی هم ده دا بجلی هم د روزانه په طور باندې استعمال کړه دا د روزانه حساب ترې راوباسه کله کور هم خپل نه دی کور هم د کرایه دی نو د روزانه په حساب سره ته د هغې کرایه هم راوباسه کړه ولې دا خو نه ده چې کرایه پکې نشتي کرایه به خو کال د میاشتې آخر کې به ګورو بل نه هغه به هم د میاشتې آخر کې ګورو نو د دې زور به کوم ځای له ځي زور یې خو دغې له راځي که نه نو چې دا د ورځې حساب کتاب ته وکړې د ورځې به دومره او که دغه واړه پکې بیا سبق وایي او دی بیا فیس ورکوي او که فیس نه ورکوي او دی چې روزانه سکول ته ځي مدرسې ته ځي ځان سره چې دی 10 روپۍ وړي نو د ګزاره په دې باندې کېږي د روزانه په حساب سره حساب وکړه نه کېږي ګرانه ده ذالک کیل یسیر دا راشن ارزان دی نو دلته کې بلاړ شو نو رابوړو هلته کې قانون دا و چې یو سړي به یو بار ورکاو زیات به نه ورکول مخکې پخوا دور کې زموږ د چیني هم دا مسله وه چیني چې به چا اخسته نو هغې به کارډ جوړ کړی نا کارت په لحاظ سره هغه د کیلوګانو په حساب سره ورکوله چیني څه وخته پورې دا قصه چلېده نو چا چې به د هغې راشن والو سره ډیپو والو سره تعلق نه هغه بوله پټ په پټه باندې وله ورکړه ځان نور خلک یې نه اخلي ته یې واخله کله چا به ورته وی زه آخر تصبر وکړه دا نور خلک چا سره چې کارډونه دي هغه راشي خلاص شي نو بیا به تعالی درکړم نو هم په یو حساب باندې براتلا دلته کې په حساب باندې یو بار د اوخ دا به ورکاو یو تن لا زیات نشي وړی نو هلته کې څومره کسان دي هلته کې د یوسف علیه السلام لس تنرونه نورو یو پکې دیو نو لس اوښان لس بارونه خو موږ راوړو یو بار پکې زیات راوړو 11 به راوړو قال لن ارسلو معکم یعقوب علیہ السلام ورته وی چرې هرګز چریم دی نشم لېږلی تاسو سره حتی توتونی موثقا من الله تر دې پورې چې تاسو مضبوط لوز راوړئ ما ته د الله طرف نه الله باندې قسم وکړئ ټول لتاتونني به چې خامخا راولئ به تاسو دلره ما ته الا یحاط بکم مگر دا چې تاسو ټول راګیر کړی شوئ اوس ټول راګیر کړی شوئ بیا خبره یا بل شان ده لیکن چې د دې نیوی کېږي او د دې یا د دې نقصان رسي او تاسو نور ټول بچي فلما اتوه نو کله چې راوړو هغې ته موثقا مضبوط لوز دي ته خپل مضبوط لوز یې راوړ په الله باندې قال الله علی ما نقول وکیل نو یعقوب علیہ السلام الله په هغه څه باندې چې موږ ووې کارساز دی الله وکیل دی الله کارساز دی
دا الله زمونږ ستاسو په منځ کې وکیل دی، کارساز دی، هغه شهید دی، گواه دی. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، وی یعقوب علیہ السلام اے زما زامنو مداخله گئے په یو دروازه، ودخلوا من ابواب متفرقه، داخله گئے تاسو په دروازو مختلف باندې. وما اغنی عنکم من الله من شیء، نشم درکوله نشم لری کوله استاسو نه د الله د طرف نسو، استاسو له هیڅ فائدہ نشم درکوله، نقصان د نشم لر کوله. ان الحكم الا لله، نه د فیصله مگر د الله په اختیار کې ده. علی توکلت، په الله ما ځان سپارلې والے، فلیتوکل المتوکلون، پکار دې توکل دې کې په الله باندې توکل کوونکی. څوک چې ځان سپاري، ځان حواله کوي چاته، نو الله ته حواله کی ځان. یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، دا یو طریقه وا. عام طور باندې د خار دروازې بوي، ناغه دروازې باندې چې کله یو دروازه بونه هغه کې بیا بلری بل دروازه ونه لري بل دروازه، دا به د خار نه چاپیره دیوالو سور البلد به وته وي. ناغه دیوال کې دغه دروازې بوي، لارې بوي، یو طرف نه بل طرف نه بل طرف نه، تاسو چې زینو سب دې یو طرف باندې لاړ شي، نو سب بل طرف باندې لاړ شي. نو په یو دروازه م داخلېږي، په مختلفو دروازو باندې داخلېږي. دې کې حکمتونه ډېر کې دی شي، کله کله داسیم کی یو سړی دی په یو ګاډي کې دی، صحابه د کوړمه پکې ده، نو هلته کې ناڅاپه څه حادثه پېښه شو، ټول ته نقصان ورسي. څه چې کوي خو الله کوي، څوک چې بچ کوي الله یې بچ کوي. لیکن ذهني عقل هم پکاري، ځان لا یو سوچ او یو فکر هم پکار دی چې څه په یو طرف لاړ شي، څه بل طرف باندې لاړ شي، څه په یو ګاډي کې لاړ شي، نو څه په بل ګاډي کې لاړ شي. یو خو دغه حادثو خبرې، یو دا دی چې بد نظری ولګي سړي باندې، نظر بد. حدیث کې ډېرو مفسرینو لیکلي نظر بد لګي. حدیث کې راځي العین حق، نظر حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل وصی حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما به دمول، نال دغه خبره چې راځي نه هغه د بد نظرۍ خبر راځي، د سترګو د بد نظرۍ نه دی پناه کې غواړ درکو متعالی یا الله. دې زمانه کې ډېر شي فتنې دي، یو فتنه به کې دام د هغه نظر نشتی وي. یو تر ما ته ټلیفون وکړو، ما ته به نظر لګي که نه لګي، ما یاو وی قرآن کې څه دلیشته، ما وی دلته کې دا آیات ته پرې کې اشاره شته دې طرف ته، مفسرینو په کې لیکلي حدیث کې راځي نظر لګي. ناغه قرآن کریم په دې با آیات په باره کې هلته کې ابل له وته سره خبرې وکړه، ما لکه دا یو سړی دی چې نه مني، چې نه دا اوس بیا جاهل مرکب نه هغه سره چې بیا خبره نه کیږي. یو سړی نه پوهېږي او په خپل ناپوهتیا باندې بیا دلایل پیش کوي، نه سره خبره نه کیږي. یو سړی طالب د حق دی، نه هغه سره خبره کوي هغه مني، لیکن بل سړی دی چې هغه د خپل جهالت باندې په خپل غلطه باندې دلیل پیش کوي، نه کیږي. ما لکه زه دې خلکو سره خبرې نه کوم، مخامخ دې راشي مخامخ به خبرې وکړو، ټلیفون ما خبرې نه کیږي. هغه ونه شو ټلیفون ولا ورکو، ما ته ما هدایت ته دې سبل بل څه وي. ما حدیث کې راځي العین حق، ویاو کنه سترګې شته کنه، ما پیغمبر صاحب شان قمقل نو. یو ړوند سړی هغه ته سترګې شته نه، هغه یاو شو، دا خبره صحیح ده. سترګې شته نه، ړوند سړی په دې باندې پوهېږي، په دې باندې قمقل هم پوهېږي سترګې شته. العین حق چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دې مطلب بل دی، دا نه دی چې سترګې شته. ولې دا چا ویلي چې تړونه دا نظر لګي غټ غټ سترګې دي، دې لګیا یې نور رسوي وې سترګې شته.
دا بعضې زمونږ په کتابونو کې بعضې خبر راشي نو هغې کې علما په هغې کې بحث کوي چې دې مطلب څه دی یو خبر راځي الاذنان من الراس غوږونه د سر نه دي نو دا خو به یو قمقله سړی چې هلکې غوږونه په ملا کېږي په سر کې په سر کېږي که نه پیغمبر چې ویلي نو دا پیغمبر دا وینا دا د حکمت نه خالی نه ده دې کې حکمت دی الاذنان من الراس غوږونه په سر کې غوږونه د سر نه دي هغې ځاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغلی نو هغه شرعي احکاماتو باندې راغلی دا تا ته نه وایي سترګې شته ته سترګې نه منې هغه وایي نه پیغمبر وایي سترګې شته دا پیغمبر هېڅ خبرې نه کوي پیغمبر دا نه وایي چې غوږونه شته او غوږونه په سر کې په ملا کې نه یا په خپو کې غوږونه نه لګېدلي باید سړی هغه نه سوچ کوي او نه فکر کوي او نه پوهېږي نه د بل اوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دمول کول خپل بچی به دمول به دا خپل نصیب دمول او خبره دې باندې پاتې کوو ټیم ختم شو نو بیا سبا ان شاء الله سبا خبرې پکې وکړو الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي صلی الله